زمون مقابله کې نور خلکو الیکشن یې وګټلې او زمون مقابله کې چې چا الیکشن یې ګټلې دي نو هغه نن ممبران هم دي او په دې صوبې کې د هغې حکومت هم دی او په دې صوبې کې تش د تېر 2 کالو داسې نه په دې صوبه کې د تېرو 12 کالو داسې د هغې حکومت دی او د هغې نه مخکې 15 کاله په دې صوبه کې د الله په کرم او په رضا او په حکم موږ ته د خدمت موقع ملو شو او 12 کاله داسې دا حکومت نو نن زه یو 2-3 پوښتنې د خپل هغه وروڼه کوم چې کوم منتخب شوي دي یا څوک په حکومت کې ناست دي ځکه چې په هغه الیکشن کې دې کام ته دا وی چې که تاسو د عمران خان رهایي غواړئ او عمران خان رها کول غواړئ او د ظلم بدله غشتل غواړئ نو موږ له ووټ راکړئ همداسې وه چې که تاسو د عمران خان رهایي غواړئ او تاسو د ظالم مقابله کوئ نو موږ سره ملګرتیا وکړئ او موږ له ووټ راکړئ او د هغې په نتیجه کې د پارټۍ ووټ هم ورته خپل میلاو شو او د همدردۍ ووټ هم ورته میلاو شو د پارټۍ ووټ هم هغه شته او هغه خلک چې د چا د هغې پارټۍ سره تعلق نو هغې کې ډېرو خلکو وله ووټ ورکړه دا یو حقیقت دی موږ دا حقیقت تسلیمو او موږ په هغه خلکو کې یو کم از کم زه په هغه خلکو کې نه یم چې زه حقیقت نه تسلیموم ځکه الیکشن ګټم نو هم ټول عمر ما د پروردګار شکر ادا کړی دی او که ما الیکشن بایللی دی نو ما کې دومره پښتو شته دی چې زه خپل شکست تسلیمولی شم او ما خپل شکست تسلیم کړی په هغه وخت باندې ځکه چې قوم یو فیصله وکړه د قوم رایه وه او چې زه د خپل قام د رایې احترام ونه کړم چې زه د خپل قام د رایې احترام ونه کړم نو بیا زه سیاست داسې کوم بیا زه د پښتنو خبره ولې کوم زه به د پښتنو د رایې احترام هم کوم زه به د پښتنو فیصله هم تسلیموم خو یو خبره برملا کوم چې د خپل پلار نیکه لار نه پرېږدم که الیکشن ګټم که الیکشن بایلم خو د باچا خان لار نه پرېږدم د خدای خدمتګارو لار نه پرېږدم خو د پښتون خبره به کوم که اسمبلی کې دننه یم که اسمبلی نه بارم خو د پښتنو د حق خبره به کوم د امن خبره به کوم د آبادۍ د ودانۍ او د ترقۍ خبره به کوم نو نن څه کم 2 کاله وشو نو نن تپوس کوم دې دوران کې یو وزیر اعلی جوړ شو هغه وزیر اعلی رخصت شو بل وزیر اعلی راغی دوه راغی قومي اسمبلی ممبران موجود دي صوبایي اسمبلی ممبران موجود دي سینیټران موجود دي حکومت موجود دی وزیران شته مشیران شته مرات شته مزې چرچې شته د حکومت اختیار شته هر څه شته خو د عمران خان رهایي نشته چې کومو خلکو د عمران خان په نوم ووټ اخیستی و نن هغه خلک د عمران خان د رهایۍ لپاره هغه شانتې کوششونه نه کوي چې د کوم کوششونو په نتیجه کې د عمران خان رهایي ممکنه کیدی شي نن زباني جمع خرچ روان دی او زما قوي یقین دا چې دا به خدای ته پته چې بل الیکشن پورې عمران خان دن نه کباري ځکه چې حافظ صاحب خو سیده 15 کالو له بیا نور راغی خدای دې خیر پېښ کړي نو که عمران خان صاحب تر هغې پورې جیل کې دننه دا به خدای ته پته زه نشم ویلی نو عین یقین لري چې بل الیکشن پورې به دا خلک مراتم والي مزید هم وکړي ځان هم پوره کړي ځان یې پوره که بلکې او بیا به راغلي او خلکو ته به ولاړي چې د عمران خان د رهایۍ لپاره یو ځلې بیا هم ووټ راکړي دی به وزیر اعلی څوک به وزیرانی څوک به امنګانی څوک به امپیګانی څوک به سفیرانی دی ته به امارات ملاویږي دی به ازادي دی به مزې کوي او ووټ به د عمران خان په نوم غواړي او عمران خان به دن وي دا نن یو حقیقت نه خپل مشر را آزاد کړ او نه د قوم خدمت وکړ الیکشن 2 کاله وشو کنه تاسو په خپل علاقې کې په 2 کاله کې یو لویه منصوبه ماته خولې شي چې یو لویه منصوبه دې مکمل شروع کړې ده لویه منصوبه په 2 کاله کې تاسو ماته په غیر چاپیره علاقې کې یو لویه منصوبه وخایې چې دې شروع کړې بیروزګاری کم نه شو بلکې بیروزګاری سیوا شو
د سکولونو د کالجونو د یونیورسټو حالات ښه شو بلکې د سکولونو د کالجونو یونیورسټو حالات نور هم خراب شو د اسپتال نظام بهتر نه شو ښه نه شو بلکې اسپتال کې نور هم د خلکو مشکلات سیوا شو یونیورسټو سره فنډ نشته اسپتال سره فنډ نشته نه یونیورسټو کې نه په اسپتالونو کې نه کالجونو کې نه سکولونو کې هغه سہولتونه دستیاب دي چې د کم پښتانه حقدار دي چې د کم تاسو حقدار یې یو حکومت دلته دی یو حکومت په پنجاب کې شته یو وزیر اعلی هلته ده یو وزیر اعلی دلته دی لږ په فرق پکې پوهېږې د ښځې او د سړي فرق درته نه یادوم د ښځې د سړي فرق نه یادوم درته دا به درته ووایم چې هغه ښځه ډېره نره ده هغه چې څومره په بادرۍ او په نرتوب د خپل پنجاب خدمت کوي ارمان چې څوک راپاڅېدلی وي او دلته په پښتونخوا کې د پښتنو خدمت کوي پنجاب حالاتو ته وګورئ او د پښتونخوا حالاتو ته وګورئ هغه ورځ زما سره مېلمانه را روان وو ټلیفون یې راته وکړ وي موږ نه شو رارسېدلی مې ولې وي پي ټي آی والا روتې دي وي روډ یې بند کړی دی ځکه چې د عمران خان صاحب ملاقات غالبا نه کېده په هغې وجه باندې मैं इस्लामाबाद के चरता रोड बंद करे रही इस्लामाबाद के रोड नहीं बंद करे सवाबे के रोड बंद करे नो ये जोड़ो वरो दा मुंग केज करे दे दा पुख्तनो केज करे दे थे एहतजाज करे द सदर द कोर लारा बंद के द वजीर आजम द कोर लारा बंद के द टोले अडियाली लारा बंद के तखपर सूबा की तखपर हुकूमत के तखपर हुकूमत खिलाफ एहतजाज करे چې کومو خلکو بند کړی دی هغې له زور ورکوي د عام غریبو پښتنو نه خبرې زور ورکوي تاسو نه ووټ درکړی د دې خبرې زور ونه ورکوي د سبابې په لار څوک ځي راځي په موټر باندې و پښتانه به ځي راځي کله نو خپلو خلکو نه زور ورکوي زه په دې منطق پوه نه شوم کته بار احتجاج کې بار خو احتجاج وکړه خو په پښتونخوا کې داسې احتجاج کې پښتونخوا کې خو ستا حکومت دی او په حکومت کې چې سړی وي نو په حکومت کې سړی فریاد او احتجاج نه کوي په حکومت کې سړی د خپل ولس خدمت کوي نو نه د صوبې خدمت شو نه د صوبې حق وګټلی شو نه په صوبه کې ترقي شته او نه خپل مشرعات دا د دې کارکردګي او بیا د ټول نه تشویشناکه خبره چې کومه ده د فکر خبره چې کومه ده هغه چې نن زموږ په صوبې کې د امن او امان کم صورتحال دی نن سبا خو د سوشل میډیا دور تاسو وګورئ هر ورځ زموږ په پښتونخوا کې زموږ په صوبه کې هر ورځ یو نه یو واقعه کم از کم ضرور کېږي چې زما حکومت و نو په ما به الزام لګوي د امریکې نه پیسې اخیستې دي یاد شي ستاسو که نه ویده د امریکې نه پیسې اخیستې دي او د امریکې لپاره پښتانه وژني نو نن ته تپوس کومه چې خپل وضاحت وکړئ تاسو له چا نه اخیستې دي خپل وضاحت وکړئ او زه زما ملګرو کې او زما پارټۍ کې خو بیا هم دومره همت و چې دهشتګرد هم دهشتګرد ویل شو او د دهشتګرد مقابله هم کولی شوه تاسو پېښوندو کې خو دومره پښتو نشته د دهشتګرد مقابله وکړئ ظالم ته خو ظالم وی که نه بېشک او د ظالم مقابله خو هم کوله که نه د خپل کام سره خو ولاړو که نه کني ما ته هم دا سوال جواب رالیږلی و چې کله سوات کې د دې سره ما معاهده وکړه او د هغې نه پس هم دې خلاف ورزۍ شروع کړې خلک وی اپریشن د ان پی په وخت کې شروع شوي دي زما د حکومت نه راتلو نه مخکې په سوات کې اپریشن شروع زه چې حکومت کې رالم ما اپریشن پې بند که ما د دې سره مذاکراتو ټول جرګه مې وکړه
دی د خپل خبرې نه رستو شو او د هغې نه پسې ما ته ووایي چې ته زمونږ په لار کې رکاوټ مه جوړېږه ته مونږ ته لاره کولاو پرېږده ته خپل حکومت کوه مونږ خپل کار ته پرېږده مطلب ما به حکومت کو او په تاسو به یې لوبې کولې زه به محفوظ وم او خدای به که ستاسو کورونه به بربادېدل نو زما مشرانو ما ورته سوال جواب وکړ چې مونږ له پښتنو ووټ راکړی دی مونږ له پښتنو د امن دپاره ووټ راکړی دی مونږ د امن د خاطره کېناستو تاسو سره جرګه وکړه تاسو بیا هم د هغې خلاف ورزي وکړه اوس چې تاسو د دې صوبې امن تباه کوئ دا یاد ساتئ چې که بل څوک مقابله کوي او که نه کوي سره جنډه عوامي اشتراکي او پښتانه به سره مقابله کوي اوس ما ځینې نن دا وایي چې دا کوم وزیر اعلی لاړ چې هغه بدې ورکولې او که نه یې ورکولې هغه د خپل ځان بچ کولو دپاره پیسې ورکولې که نه یې ورکولې د هغه په ضلع کې به د شپې پولیس ګشت نه شو کولی خو وزیر اعلی صاحب محفوظ و ځکه چې وزیر اعلی صاحب خپل لینډ ټیک ساتلی او د اوسني چې کوم دي دیم کولاو مخې ته راځي دیم کولاو خبره نه کوي مزاحمت کوي خو حرکت نه کوي خبره کوي خو عمل پرې نه کوي نو نن دا حالات دي زموږ چې امن زموږ نصیب نشو خپله برخه زموږ نصیب نشوه ترقي آبادي او وداني زموږ نصیب نشوه او په دې حالاتو کې نن ما ته بعضې خلک وایي چې ستا د ډه زور ډېر دی څه نه ځان کړی پرېږده دا خلک چې چا له یې ووټ ورکړی دی خلک پوه شو دوی پوه شه څه نه ځان کړی خاموشه کښېنه غلې کښېنه په کلاره کښېنه مونږ ته چې کومه نظریه باچا خان بابا پرېښې ده مونږ ته د باچا خان بابا دا ویلي دي چې د ممبرۍ دپاره د مخلوق خدمت د وزارت دپاره د مخلوق خدمت او که نه د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت مونږ د باچا خان بابا ویلي د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت ما ته باچا خان بابا دا لار نه ده پرېښې چې ته به وزیر یې نو ته به د پښتنو خبره کوې ما ته باچا خان بابا دا لار پرېښې ده چې که هر څومره سخت راځي او هر څومره حالات دي ته به د پښتون خبره کوې ته به د انسانیت خبره کوې ته به د امن خبره کوې نو نن زه ستاسو خدمت کې راغلی او تاسو ته هم دا خواست کوم چې که هر څنګه حالات دي او راځي مونږ به د امن خبره کوو مونږ به د انسانیت خبره کوو مونږ به د پښتون د آبادۍ د ودانۍ او د ترقۍ خبره کوو که بل څوک د پښتنو وکالت کوي او که نه کوي د پښتنو په هره مقدمه کې به سره جنډه زه او تاسو د پښتنو وکالت کوو زه نن د دې لپاره ځکه چې ډېرې نازکې مرحلې راکووالی دي مشرانو او ملګرو را روان وخت کې ډېرې نورې نازکې مرحلې راکووالی دي دا په بره سطح چې کوم جنگ روان دی که نه دا د اقتدار او د کرسۍ جنگ روان دی تاسو لږ وګورئ که نه ډېر مخکې به اول نمبر په نمبر چې مسلم لیگ به راغی نو پیپل پارټي به په جیل کې وه او چې پیپل پارټي به راغی نو مسلم لیگ به جیل ته ورتلله یاد شي ستاسو بیا د هغې نه پس مسلم لیگ او پیپل پارټي خو پوه شو نو هغې روغه وکړه چې دې نه پس به د یو بل خلاف نه استعمالېږي نو بیا پکې دا نوی مخلوق راغی خو پېژنئ چې څوک دا هغې په دې خبره نو پوهېږي نو هغې ته چې نوی نوی اختیار میلاو شو